نو یو بیا هغه دی چې د روزګار داسې مجبوري وي چې پر هېڅ کار باندې چم نه جوړېږي. د روزګار د وچ مجبورۍ په وجه ولاړې برطانیه او امریکا کې، فرانس او جاپان کې حالت ژوند سره د کوچنیانو کوي. د دا دوو کسانو دپاره جایز ده، لیکن په شرط دی چې ځان به هم کنټرولوي پر اسلامي اصول، بچان به هم کنټرولوي. اکثر خدا سوي چې هغه زنانه چې په کفري ملکو یې وخوړله بیا راتګ د دې نه غواړي. دونه خوشحالي و ازادي و چې کرونه لکه هلته چې وي بیا دلته نه وي. لهذا د خالص مجبورۍ په وجه اسلامي کنټرول پر ځانو بچانو او پر کور والا باندې که چیرې وي نو بیا به اجازت د هغه دپاره میلاو شي. او بله پوښتنه دا سوې ده چې د زنانې سفر لکه اوس د قومي اسمبلۍ ممبره ده د کوټ سځي یوازې ځي هلته شپې تېروي بیا راځي، حج له هم گئی گئی ځي یوازې، او شاید د کاروبار دپاره به هم ځي، د سیاحت دپاره هم ځي. که هر څو تعلیم یافته وي، که هر څو لیډره وي، که هر څو بزرګه وي، که هر څو خلوره وي، دا سفر حد چې 50 میله دی، دا سفر یوازې تنې تنها نشي کولی. بېنظیر وزیر اعظم وه، د بټول لور وه، نیم سن د دې ملک و، لیکن بیا هم یو میل سفر د دې د خطر سره و. نو نن سبا دغه سفرونه شروع دي، د ښځو بېله محرمه او بل ښځه په عیده کې 4 میاشتې ولسه نه یې پوره سوي. سږ کال دا پوښتنه په چمن کې ډېره کېدله، خو موږ هېچا ته اجازت نه دی ورکړی چې 4 میاشتې ولس شپې نه یې پوره سوي. مذهب و دغه زنانې ته د حج اجازت نشي ورکولی، بېله محرمه هم دا سفر نشي کولی. په د باندې ملکو کې د لمانځه ځایونه جوړېږي او ګاهې ګاهې بیا 100 کاله و 200 کاله بعد پاته شي. هغه ګی د مرکز په نامه یې ګی د مسجد په نامه یې. که د مرکز په نامه یې یو ځای دي خلک پکې جمع کېږي د لمانځه دپاره، دا که بعد بیا څه خرڅ کړي په بیه خرڅ کړي هم پروا نه لري. یو ځای دی چې عین مسجد جوړ شي، هغه مځکه وله وقف شي، لکه نن سبا په جاپان کې هم جوړېږي، په امریکا او لندن کې هم جوړېږي. که چیرې بالفرض د هغه څه نقل وسو، هغه خلک پر بله خوا دې ولاړو، هغه به تر قیامته پورې مسجد وي. اصل مذهب دا دی چې هغه نه خرڅېدلی شي نه بل شی پکې جوړېدلی شي. دغه زموږ په وطنو کې که یې مسجد خرابه شي یا تنګ شي، نو که په نوي مسجد ګډ کې خو ډېره ښه ده، که نه کې ګډ خارداره تار به په راګرځي، تر قیامته پورې به هغه مسجد د مسجد حکم لري. یهودي نصراني ښځې سره نو نکاح څنګه ده؟ په دې امید باندې شاید مسلمانه به کم ښه ده، لیکن نن خطر دا دی چې کم افسر کم تعلیم یافته د یهودي نصرانۍ سره د فرنګۍ سره نکاح وکړ، دی که شي هغه زنانه د خپل نصرانیت څخه اسلام ته نشي رااړولی، دی به پسې ځي. او بل پر هغه عقیده باندې هم یهود و نصارا نه دي پاتې چې اصل د دوی دپاره شرف د نکاح و. ښه دا ده چې نو مسلمانان د دوی سره نکاح وکړي، او دا خو بیخي ناروا ده چې مسلمانه ښځه دي د یو کافر سره د کافرانو نکاح وکړي. لکه نن سبا خو دغه تعلیمونه چې په امریکا کې یا په چین کې یا په فرانس کې یا په روس کې کېږي، نو یو هلک دی تعلیم یافته نجلۍ د تعلیم یافته دې نکاح سره وکړي، بیا په دا سر نه خلاصوي چې دغه نکاح روا ده که نه روا ده، څو پورې چې د هغه اسلام نه یقیني د هغه سره نکاح نشي کېدی. په ملک کې بعضې مېلمستیاوې راځي، تاسې په خبرېږي، حکومتي یا غیر حکومتي،
د ملک بعد هم بعض میلمستیاوې راځي، په هغه کې شراب و کباب وي، په هغه کې رقصونه وي، په هغه کې سروزونه وي. په دغسې محفلو کې، په دغسې میلمستیاو کې شرکت څنګه دی؟ په کوم میلمستیا کې چې سروز وي یا رقص وي یا شراب و کباب وي، هغه کې شرکت د مسلمان لپاره نه دی روا. البته که چیرې پر څنډه باندې د دې څه نهام هغه ته حلاله ګوله چا ورکړه، نو نن سبا خو دا مجلسونه تقریبا د غټو خلکو ډوډۍ هغه د دغه شیانو څخه خالي نه وي. د الکوهل په نامه باندې یو شی دی چې دا نن په دواو کې هم استعمالیږي، په ډېرو شیانو کې استعمالیږي. زموږ د مذهب فیصله دا ده چې الکوهل د انګورو د خورما څخه نن سبا نه دی جوړ، چې د انګورو خورماو څخه نه یې جوړ، لہذا د الکوهل استعمال د دوا په طریقه باندې هم روا دی، تر څو پورې چې سکر نشه آور دی نشي. که نشه آور و نو بیا خو د هغه استعمال به بېشک نه شي. خنزیر یا شراب که چیرې د هغه حقیقت بدل شو، یعنی په اصل کې و خنزیر دوایې په ګډه شوې یا تیزابي مواد په ګډه شوې یا د بجلي په ذریعه باندې د هغه حقیقت ور بدل کړي، بیا د هغه استعمال کېدلی شي. لکه زموږ علما چې وایي خر دغه په کوره کې ولوېدی د مالګه شوه، بیا هغه حلال دی مردار نه دی. نو که حقیقت بدل شو بیا کېدلی شي. مؤسسو خبره دا دلته چې کارونه کوي، یو په هغه مؤسسو کې دا پولیو والا هم ده، دا په افغانستان کې هم دا مسله شته، دلته پاکستان کې هم دا مسله شته. کېدلی شي چې مؤسسې بعض اوقاتو کې په اقوام عالم کې د مسلمانانو په فنډ باندې وي، کېدلی شي چې د غریبانو د همدردۍ په اراده باندې وي. په مؤسسو کې باید سرچشمه معلومه شي چې د چا د طرفه دی. په مؤسسو کې باید اعضاء معلوم شي چې زموږ د اقتصادي مشکل څخه کافر غلطه کار اخلي، ما ته لاس را رسوي، ما ته د عیسایت پرچار کوي، او که صرف د یو چا سره امداد مالی دی، سیاسي نیت په هغه کې نشته، نو کلیتاً هغه ممنوع ګرځول دا هم ګرانه ده، او کلیتاً و هغه ته اجازت ورکول دا هم ګرانه ده. د پولیو متعلق بعضې ملګري دا شبهه کوي چې دا پولیو نو دا نسل کشي کوي، پولیو باندې خنزیر کټ دی، لیکن دا چا په ثبوت نه درته ویلي چې نسل کشي کوي یا خنزیر په ګډ دی. اصل دغه ناجوړي د پولیو چې دا ډېره مهلکه ده، ډېره خطرناکه ده. دا چې کوچنی ووایي بیا تر مرګه پورې هغه نیم انسان، نو لہذا فایده یې تقریبا ښکاره ده. هغه احتمالات هغه وهمي دي، نو د دې وجې پولیو باید منع نه شي، او نورې مؤسسې یا انجیوز چې ورته وایي د هغه سرچینه معلومه شي، د هغه اعضاء معلوم شي چې د افساد دپاره کوي او که دا یو خدمت کوي. دغسې دا ښځې چې په کورو کې ګرځي دغه باندې دونه پایبندي چې په سطر به راځي، د ښځو سره په سطر ملاقات کوي، بې شرمي به په کورو کې نه پیلاوي. د بهاره څخه کپړې راځي، د بهاره څخه دوایو راځي، د بهاره څخه غوښې راځي. بعضې ورونه دا شبهه پې کوي چې دا اوس ذبح شرعي ده که نه ده، او دغه کپړو کې نجس ګډ دی، په دې دواو کې شراب ګډ دی. مسله دا ده چې په غوښو کې تر څو پورې چې نه کې یقین چې د دې ذبح شرعي شوې ده، غوښه به بهرنۍ نه خوري. د پاکستان ذبح چې یقین نه کې چې دا شرعي ذبح نه ده شوې، بیا نه شي خوړی. او د غوښې څخه بغیر کپړه او دوا دا نورې که چیرې مرداره یې کې نه کې،
اسی په شبهات